السلام علیکم. بل چې کوم سیکټری صاحب راغلی او سیکټری صاحب ویلي چې یاره دلته د سټریچر د راښکو دپاره چې کوم ټیم په کار دی چې سټریچر د مریض یا د مریض لواحقین چې دي نو هغه نه راکاږي. هغه یې دپاره ایم ایس ته ډي ایم ایس ته دا خبره وشوه چې یاره دلته کم از کم شپږو کسانو یو ټیم به جوړوي تاسو چې هغه به دا چې کوم سټریچرز دي دا به راکاږي. نو دا ملګري دي دغه کسان دي شپږو کسانو ټیم دا جوړ شوی دی. ایم ایس صاحب هم ولاړ دی، هغې نه علاوه ډي ایم ایس صاحب هم ولاړ دی. دوی مخکې دا خبره شوې وه چې یاره شپږو کسانو ټیم چې دی نو دا به جوړیږي. پرون سیکټري صاحب چې دی ماته بیا هغه چې کوم یو خبره ورته شوې وه چې یاره کوم ډرګس بهر جعلي ملاویږي هغه پکچرز ویډیوز یې ماته شیر کړو. اوس دا ویډیو چې ده د سیکټري صاحب چې کوم هدایات و هغې باندې عمل موجوده وخت کې اوس روان دی. صفایي سیستم چې هغې هم ښه اړخ ته روان دی، ډېر بهترین دی. او دغې نه علاوه چې دي نو دا ټیم دی دا به ایمرجنسي کې موجود وي او ایمرجنسي کې دا کوم ټیم چې دی دا به دا سټریچرز راښکل شو. او د ایم ایس صاحب نه دې حوالې سره تپوس کوم. ایم ایس صاحب پلیز دا راته لږ ووایه دا څه ټیم تاسو جوړ کړه؟ دا د سیکرټري صاحب یو سپیشل انیشیټیو ده. هغه لکه ویل چې هغه مشفق د کسان به تاسو هغه کوي او په درې شفټو کې به کار کوي. نو دې مارنینګ ایونینګ او نایټ کې به بیا کوي. دوه کسان به جي دوه کسان به د دې کار بدل چې پیشنټ راشي ځکه چې پیشنټ دلته دا سیکرټري صاحب موږ دا خبره هم ډېر اپریشیټ کوو. خو موږ ځینې خبرو له خیال نه وي، خو دا مشران دي هغې ډېر په ښه طریقه باندې دا وویل چې یاره دا خلکو له تکلیف نه وي. نو دې به دا اوچت وي چې چېرته ضرورت وي هغه ځای له به راځي نو خلک به په دې پسې نه ګرځي چې مریض چېرته وي. که دې له ایکسرې له ضرورت وي، که سی جي له ضرورت وي، که لیب له ضرورت وي، ډاکټر له ضرورت وي، ماینر ووټ له ضرورت وي، میجر ووټ له ضرورت وي، نو دا به هغلته رسئ. یا کنسرن سرجن له وي یا ارتوپیډک سرجن له، نو دې به هلته رسئ. نو خلکو له به هغه نه وي. خو خلکو له هم دا ریکویسټ کوو چې دې سره به تعاون کوي. هسې نه دلته ډېر لوډډ ایمرجنسي ده. هسې نه چې دی وایي چې بس دا مریض ما ورته دلته پروت دی او کسان دوه کسان دي خو به یو پیشنټ بوځي دلته په اټ ټایم الله دا نه کړي ډېر ایمرجنسي راشي. نو خلکو له موږ دا تعاون کوو، دوی به ورته ډایرکشن هم ورکوي، دوی به ناست نه وي، دوی به دا کار کوي. خو خلکو هم چې ورسره خپل اپریشن به ورسره کوي. بې ځایه تاسو وګورئ د ایم ایس صاحب همدغه انسټرکشن چې کوم تاسو وکتل دا شپږ کسان دي. دا بل سیکرټري صاحب ورته ویلي چې یاره د کوم پیشنټ راځي نو پیشنټ به تاسو څه کوئ؟ پیشنټ به لواحقین یا مریض په خپله یا مریض چې کوم خلک راغلي هغه به پیشنټ په سټریچر کې نه اچي او سټریچر به نه راکاږي. دلته به تاسو چې مخکې راغلی هسپتال د هسپتال کې به داسې وي چې هغه سټریچر به یا به شناختی کارډ تاسو ورکو او د هغې علاوه چې دي نو تاسو به داسې کول چې په خپله به تاسو هغه مریض بوته وي کله یو خوا کله بل خوا. اوس چې دي دا ډیزیګنیټډ کسان شو شپږ کسان او دا شپږ کسان چې دوه ډیوټي به سهار کې کوي، دوه به غرمه کې کوي او دوه ماښام نه پس کوي. نو دا شپږ کسان چې دا ډیډیکیټډ شو دغه ایمرجنسي دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا مونږ چې هلته راغونو تاسو ګورئ، تاسو هغه هم وکتل چې د ایمرجنسي پورټر دپاره چې یاره مونږ یو شپږ کسان ډیډیکیټډ تاسو وکتل چې یاره هم ورته هغه کړل. د هانریبل سیکرټري هیلث چې کوم وزټ و هغه دا سټرکټ ډایرکټ و چې تاسو به دا کوئ. نو مونږ د هغه آرډر فورا اوبې کړو. بیا کتل پرون مونږ ټوله ورځ تېره کړه چې مونږ یو ځای ورته وګورو ځکه چې 400 هاسپیټل ډي ایچ کیو چې کوم دی که نه دلته ډېر کانسټنټ دی، سپیس ډېر زیات لیمیټډ دی. او موږ په مشکله سره دلته دا سپیس را پیدا کو او ټول سټاف والا چې کوم سټیکر والا چې کوم د سټیکر چې کوم د موږ د هاسپیټل خپل سټاف ته د هغې موټر بیګ دپاره هم دا ځای ورته هغه کړو. او دلته باقاعده موږ یو بل شیډ ورته جوړو، یو پراپر د دې لپاره به یو لاین جوړو چې موټر سایکل په سیکونس کې ولاړ وي. او چونکې دا ریویمپینګ کار شروع دی موږ دې سره یو چې د دې نه لږ هغه شو که د دې کې دا شامل وي دا ځای شامل وي نو بیا په موږ خپلې پیسې نه لګوو. صفا خبره بیا په خپلې پیسې بیا به لږ سټاف هم ګوده کړو چېرته بس چېرته یو درې مرې به ورته وګورو چې شیډ پرې دوره وي، که نه پکې و پکې نه نو بیا خو به پراپرلی یو ښه زبردست هغه شیډ به ورته جوړوو چې هغه خلکو له هغه نه وي. بله تاسو دا وګوره کنډم مال باندې موږ کسان لګیا کړي دي. دا ځای لا خو چې په دې کې موږ سیکرټري هیلث لا هغه له د ډي جي هیلث له موږ هغه کړی دی دا لیټر موږ کړو چې امیډیټلی موږ له خپل اپروول راکړي او دا شی موږ زر اکشن کړو ځکه چې هغه په دې باندې سیکرټري صاحب په دې باندې هم ډېر زور ورکولو چې دا کړي. نو دا شیزونه موږ شروع کړي دي. یو لوی د شی بهترۍ پر روان دی او تاسو به وګورئ چې ودن 15 ډیز کې به تاسو ویزیبل چینجز به وګورئ چې هر هسپتال کې ډېر سره روان دي. دا هانریبل سیکرټري هیلث وزټ نه پس دغه چې کوم ډایرکټ او ډایرکشن د هغې ډایرکټیو په رڼا کې مونږ دا د سټاف چې څومره بایکس والا دي زموږ امپلایز دي هیلث امپلایز دي ډي ایچ کیو نو هغې دپاره مونږ دا ځای مختص کړه ایز ا پارکینګ ایریا
دلته کې په ځای په ځای به موټر سایکل یا ګاډي نه ودري دلته کې به دی ودري او دا د دې لپاره مونږه مختص کدا ځای بل دا تاسو کته چې پورټل انیشیټیو د انریبل سیکټریل د ډیشي هاسپټل د لپاره هغه مونږ نن سٹارټ واغستا شپږ کسان ولته کې ایمرجنسي کې ډیپلای کړو along with proper uniform هغه به ویل چیرز او پیشنټ ټرالیز دي دا غزنه باغی پیشنټس سیمو ته دغه کوي سیمو به ګوري او اکارډینګ ټو جګه ته سایډ وایس کوي سیمو سب نو دی باغه پیشنټ خپل ډیسټینیشن ته رسي جاوید ستار صاحب د ټیم کې چې دینو هغه چې کوم موټر سایکل غلطه ولاړې دي په برانډو کې ولاړې دي نو هغه چې دی نو او باسي دي زینا او هغه د پاره خاص ځای چې دی هغه مختص کړی دی چې هغه کم د کینټین زول ځای دی هغه ځای کې بچی دي نو دغه موجودي جاوید ستار صاحب چې دی نو ګرځي مختلف دینو کې کوم ځای کې غلطه د سټاپ موټر سایکل ولاړې دي هغه ټول موټر سایکل لړکې دا ګوره دا اصل کې هسپتال دغه شانتي اکشن غواړي چې څنګه د اکشنز دي خجی څنګه چې ابل سیکټری صاحب وزټ کړو ایم ایس صاحب ډي ایم ایس صاحب دواړه سره کچکول صاحب او ایم ایس صاحب دوی چې کوم وزټ سیکټری صاحب کړو نغي هغه ری وزټ ټایپ کې مونږ کتل چې را صرف د اخر ورځ باندې دغه شوی دی کنه دا هغه نلکه په کومه نلکه چې سیکرټری صاحب ویلو واغه بالکل صحیح ویل دا والله که ما ور خیال وصفه به ما هسپتال خدا چې سیټ له باتروم د شمبازا هغه نور باترومونه ګور نو موږ ور خیال شو بس سیکرټری صاحب د مشرانو خدا برکت وي چې هغه ګوري شهر او بس موږ کو بل د لوټو موټو برکې ولې تاسو ګوري دا نو ما تا کو د لوټا دا ما دا څنګه چې اوس می خدا ولا پرته و ځنه خلک لگا پروپاګاندا واغ نه کول پکا چې کوم سامان د اکشن لپاره رغشو بلکې صفایي سیستم هم د روان دي مسلسل سیکټری نشته او صرف هغه فالو اپ د پاره چیرې مونږه رالو دلته سیکټری صاحب سره هم کتل چیرې کم غندونه وغیرہ پراتو یا کم دلته غواخو آلتو چې دا هسپتال بیرته سیکټری صاحب وویل چې نه به تبغه شم بالکل سر نو دا به ان شاء الله چمن کې بیا تاسو دا جنگل بنوي نه د بندشت صفای زنده دا صفای دا سیکټری صاحب دلته وزټ کړو دی چې دا دی باندې بسونه کسان لګي بس هغه دا ام اس ای زمو ته خیال نو اوس مو ته خیال شو اوس ولا غوام ساتلی شي وا به ورته ساتم او زه ورته ګورم یا په یو ځس دا خبره سیده دا صفای هم شروع دا به هر تروز او دا به هر د سر رسول صحیح دی ام اس ای برا لري وزټ راکی صرف د دې دغه لپاره چې سیکټری صاحب چو هغه په دې باندې ګیله کړې و دا تاسو چې هغه برانډر په کوم کې چې مشکل ولاړ اوس په کې نشته هغه ځای وته ام اس ای چې دین هغه مختص کړی دی دا وګوره دا زینه ډیکوریټ کړی دی صفایي لپاره او چې کوم اکشن خبره کېده چې کوم زوړ سامان او چې د هغه به اکشن وشي چې هغه ټول سامان تاسو لرکې نو هغه تاسو خیمه ټول بدونه چې کوم مات بدونه دي هغه ټول رويستل لري او دغه تاسو وینئ د ټیم کې حاجی چې کوم سامان دی په دې کې ځنه هغه دي دا چې کوم ریپیریبل نه دي دا مر بهر کوم پکې ګورو چې کوم ریپیریبل دي خو موږ نه کوو ځکه چې خو یو ایسر دی خو موږ خپل کوشش کوو ځکه چې الکترومیډیکل ټیکنیشن دی موږ سره هغه به جوړو هغه در سره پاره پر دي نه خو به موږ کوو چې کوم دا اکشنیبل دي کم کندم مال دی نو دا موږ به ټول شروع کړی دي او ان شاء الله د ډي جی هیلث طرف هم څوک راشي دا ویزټ کیو هغه موږ سره آئیډنټیفای کی و یې شي موږ به ټندر کو دا هغه به دا نوټس با برابر دی بیا کو او د اکشن به ان شاء الله وشي او موږ اوس د ډي جی هیلث طرفه انتظار دی چې هغه ډیډیکیټ کسانم راولېږي او هغه مو کې دا اپروول مو نظر اپروول راکیو دا شی موږ اکشن صحیح دی سیکټری صاحب وزټ کړو سیکټری صاحب وزټ نه پس دي نو درې څلور سيزونه داسې چې هغه پوینټ اوټ شو یو پکې د صفایي حواله سره چې هغه په خپل وجه صفایي نه مطمئن نیمه نن هسپتال کې واقعي برابر صفایي روانه ده او خو بهترین طریقې سره صفایي کیږي ټیم وته تیار شوی دی بل دا چې کوم زوړ سامانو د اکشن حواله سره غوي چې دا نیلام کې تاسو دا خرابېږي دلته د هغه لپاره دا ټول بدونه چې کوم د کی ریپیر کې دي شي نو هغه به پری دی چې کوم نشي ریپیر کې دي نو هغه به نیلام کې اخر ډیر زیات بدونه دلته پراته دي مات ګډ دین علاوه کورسې دي یا نور سيزونه دي سټرچر دي هغه ټول یو ګراوند تر باسي دي سره چې کوم چمن او هغه چې کوم ګډ وډ واخه کې ډیر ځات ولاړو او ډیر بدحالو ګندګي و هغه مکمل صفا شوی دی هغه هم صفائی روانه ده دي سره چې دي نو چې کوم ایمرجنسي کې شپږ کسان یادول ډیډیکیټډ چې شپږ کسان به وي دوه کسان به سحر دوه
غرمه کې او 2 ماښام نه پس چې هغه به سټریچر د مریض راکاږي د مریض چې یا مریض سره لواحقینی او هغه ایمرجنسي کې وي نو هغه به سټریچر په خپل یا کورسې نه راکاږي دغه چې کوم ډیزیګنیټډ یا ډیډیکیټډ کوم شپږ کسان دي نو دغه کسان به تاسو وختي ویډیو کې ما وښودل دغه کسان چې دغه به دغه سټریچر وغیرہ راکاږي نو کار شروع دی چې کوم د اپریشیټ کولو کاری هغه ضرور تاسو اپریشیټ کوئ هر سیز باندې تنقید هم نه پکار چې کوم د تنقید دی بالکل تاسو تنقید هم کولی شئ او هغه ایم اس ته ریپورټ کې هم راوستي شئ دا غي نه علاوه چې دي چې کوم اپریشیټ کولی لکه دا اپریشیټ کولی دي نو ضرور دا تاسو اپریشیټ کړئ ډیر مننه